अस्सलाम वालेकुम। मख्की लेक्चर्स के मंगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करूँ। बदी लेक्चर की बा द्वा पातशीवी ब्रांचेस डिस्कस को कम चे बदे बोर्ड मेंशन दी और नए ब्रांच थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मंग दसे डिफाइन कोले शू। It deals with the study of inheritance, variations and its sources. जेनेटिक्स द बायोलॉजी हागा ब्रांच थे چې په کم کې موږ انهریټنس ویریشنز او د ویریشن چې کوم سورسز دی هغه ډسکس کوو. وس چې کوم درې الفاظ موږ استعمال کړلی انهریټنس ویریشنز او سورسز دا لږ ایکسپلین کوو. اول پسر راځم انهریټنس ته. inheritance منګه دسی ډیفاین کولای شو the process of transmission of characters from parents to offsprings. انهریټنس ویل کېږي هغه پروسس ته چې کوم کې خصوصیات د والدینو نه بچو ته راځي. ته دې صحیح طور پیژندلو دپاره زه ستاسو مخې ته یو څو سوالات اږدم. موږ چې کله هم په خپل معاشره کې وګورو، مثال په طور د زمري بچی دی هغه د زمري په شاني، دغه رنګې د اوسۍ بچی دی هغه د اوسۍ په شاني، دغه رنګې چې کوم د خر بچی هغه د خر په شاني. که موږ انسانانو ته وګورو د انسان بچی د انسان په شاني. دا ولې؟ دغه رنګې که موږ چېرته لږ نور ډیپ لاړ شو نو کم بچي چې په هغوی کې د والدینو خویونه زیاتي، مثال په طور ماشوم دی په هغه کې د سخاوت ماده سوا ده، په هغه کې د بهادرۍ ماده سوا ده، په هغه کې ایون ذهانت دی. نو که موږ وګورو عموما دغه خاصیتونه په والدینو کې وي. نو دا ولې؟ دغه رنګې مثال په توګه والدین دنګ دي، د هغوی بچي چې کوم دي هغه هم اکثر دنګ دي. دغه رنګې که والدین چت دي نو بچي هم چت دي. نو دا ولې؟ دغه رنګې چې کوم سترګو رنګ دی که د ویښتو رنګ دی دا ټول عموما د والدینو او د ماشومانو مشترکي. دا ولې؟ د دې ټول عنصر چې دی هغه په انهریټنس کې پروت دی. انهریټنس د دې عنصر داسې ورکوي چې اکچولی چې کوم بچو کې خاصیتونه دي دا د والدینو نه ورته راغلي دي. د دې وجې نه بچی چې کوم دی هغه د والدینو په شان ښکاري. د دې وجې نه په بچو کې چې کوم خاصیتونه دي هغه د والدینو د خاصیتونو مشترک دي. که موږ وګورو مثال په طور ډېرې بیماریانې دي چې هغه داسې انهریټډ رواني. دغه هم دغه وجه ده چې کوم په والدینو کې موجود دي هغه بچو ته راځي. زه لږ شانتې ایکسپلین کوم چې خاصیتونه څنګه بچو ته راځي. مثال په طور زموږ سره یو میل ګیمټ دی چې هغه سپم دی، دغه رنګې فیمیل ګیمټ دی چې هغه ایګ دی. په میل ګیمټ کې 23 کروموسوم دي، دغه رنګې په فیمیل ګیمټ کې هم 23
کروموسوم دی او په کروموسوم باندې لپاسه سسیزونه دي چې هغې ته موږ وایو جینز. په کروموسوم باندې لپاسه سسیزونه دي چې هغې ته موږ وایو جینز. نو هغه په سپم په کروموسوم باندې هم لپاسي جینز او د ایک په کروموسوم باندې هم لپاسي جینز. جینز هغه څیز دی چې هغه دغه کرکټر د خپل ځان سره سټور ساتي او دغه رنګې چې کله ټرانسمیشن کیږي نو دغه جینز چې دغه کرکټر ټرانسمیټ کوي. یعنې موږ په اسانه ویلی شو چې کوم ټرانسمیشن چې کیږي د دغې ټرانسمیشن دپاره جینز چې کوم دی هغه ګاډی دی. او کرکټر مطلب څه دی؟ کوم چې موږ دلته دا کړلي د کرکټر مطلب دا دی چې که د ماشوم سایز ته ګورو، دنګوالی چتوالی، که کلرز ته ګورو، د سترګو رنګ، د ویښتو رنګ، ایون د فیس رنګ، دغه رنګې که د هغوی هیبټس ته وګورو دا کرکټرز دي. نو مطلب دا دی چې دا کرکټرز چې کوم دي دا په دې جینز کې دننه سټور دي. یعنې جینز دا ډیسایډ کوي چې ستا رنګ به څنګه وي، جینز دا ډیسایډ کوي چې ستا خوی به څنګه وي. دا ټول کرکټرز چې کوم دي دا په دې جینز کې سټور دي او دا جینز چې کوم دي دا دغه کرکټر د والدینو نه بچو ته ټرانسمیټ کوي. نو کله چې موږ دې ته وګورو دا دواړه چې کله میلاو شي نو زموږ سره مثال په طور موږ داسې په اسانۍ ووایو چې بیبي چې د هغه جوړ شو نو په بیبي کې 23 کروموسوم ته دغې سپم نه راغلي او 23 کروموسوم چې هغه د ایګ نه راغلي نو ټوټل کروموسوم پکې شو 46. نو چې 46 کروموسوم پکې دي نو 46 کروموسوم د کوم ځای نه راغلي؟ نو الریډي وویل موږ چې هغه د پیرنټس نه راغلي. نو چې کله د پیرنټس نه راغلي نو کروموسوم کې خو جینز موجود دی او جینز چې کوم دي هغه خو دغه کرکټرز چې کوم کرکټرز دي دغه ځان سره سټور کوي او دغه جینز چې کله بیا ماشوم ته راشي نو کرکټرز هم ماشوم ته رالو. نو دې وجې نه ماشومان چې کوم دي هغه د خپل والدینو په شان دي. نو انهریټنس چې کوم دی دا هغه پروسس دی چې کوم دا تا سره ډیفاین کوي. نو دا موږ په جینیټکس کې ډسکس کوو. دویم چې کوم ټرم دی هغه دی ویریشن. نو اوس ویریشن چې دی هغه لږ شانتي ایکسپلین کوو. ویریشنز منګه سمپلی داسې ویلی شو چې ډفرنسز among individuals of the same species. زه مثال ورکوم چې دا زموږ سره پیرنټس دي. فار ایگزامپل د دو درې بچي دي، یو نوم دی A، د بل نوم دی B او د بل نوم دی C. دا A، B او C چې دي دا د یو بل سره 100% یو شان نه وي. د دوی په رنګ کې، د دوی په خویونو کې، د دوی په منځ کې اختلاف ضروري. د هغوی کلر، د هغوی په عاداتو کې، ایون د تلو په سټایل کې، په ډېرو خبرو کې د دوی په منځ کې اختلاف وي. دغه اختلاف ته ویل کېږي ویریشنز. مثال په طور که موږ خبره وکړو ټول رونه یو شان دنګ نه وي، یو رو ډېر دنګ وي، بل چې دی هغه اکثر نارملي کله چیتي. یعنې دا اختلافات دي. دغه اختلافات ته ویل کېږي ویریشنز. لاست چې کوم دی هغه دی سورسز. دا سورسز مطلب دا دی چې موږ خو الریډي په انهریټنس کې دا خبره وکړه چې په بچو کې کم خاصیتونه دي هغه عموما د والدین نه راځي. چې کوم موږ دا جینز هغه ډایګرام ایکسپلین کولک. نو اوس
دا ویریشنز چې کوم دي دا ولې اکر کیږي د سسیز د وجې نه دغه ویریشنز اکر شي ځکه چې په ماشوم کې چې کوم خاصیتونه دي هغه الریډي موږ وایو چې د جینز په ذریعه د والدین نه بچو ته راځي نو پکار ده چې د ماشومانو د خاصیتونه د بچو په شان 100% وي دا ولې نه د دې وجې دا ده چې ویریشنز کیږي ها او سورسز اف ویریشن چې کوم دی هغه بیا دا ډیفاین کوي چې دا ویریشن د څه د وجې نه کیږي ها دا بیا موږ ان شاء الله په 10 کې لکشن د ډی 5 چې هغه سورسز څه دي او هغه به ایکسپلین کوو ان شاء الله ها نو موږ په کې یو دوا مثالونه وکړو چې میوټیشن د وجې نه ویریشن اکر کیږي د ډیفرنسز چې کله راځي دا د ویریشن د وجې نه راځي ها او دغه ویریشن چې کوم دی دا د څه د وجې نه راځي دا د میوټیشن د وجې نه راځي ها دغه رنګې انوایرمنټ چې کوم دی هغه پکې هم خپل رول ادا کوي انوایرمنټ دا د ویریشن سورسز دي نو اوس مونږه چې کوم جینیټکس دی ډېر ایزلی ډیفاین کولی شو چې جینیټکس د بایولوژي هغه برانچ دی چې په کم کې انهیریټنس سټډي کیږي یعنی کم کریکټرز چې د والدینو نه بچو ته راځي دغه رنګې دا پکې سټډي کیږي چې کله ماشومانو کې ډیفرنسز موجود دي چې کوم ته موږ ویریشن وایو او دغه رنګې چې ماشومانو کې کوم ډیفرنسز موجود دي دا د څه د وجې نه دي د دې سورسز څه دي دا ټول په جینیټکس کې ډسکس کیږي دویم چې کوم برانچ دی هغه دی سوشیو بایولوژي سوشیو بایولوژي داسې ډیفاین کولی شو it deals with the study of social behaviors of some animals such as human, bees and ants. Sociobiology د biology هغه برانچ دی چې په کم کې موږ د مخصوصو ځناورو سوشل بیهیویر سټډي کوو او مخصوص ځناور چې کله موږ ووایو نو پای کې هیومن راځي انسانان دغه رنګې مچۍ کبینه مچۍ او دغه رنګې میږي یعنی سوشو بایولوژي کې موږ د انسانانو دغه رنګې د مچو او د میګو چې کوم سوشل بیهیویر دی هغه سټډي کوو سوشل بیهیویر لکشن تی ایکسپلین کوو چې دا ډیفینیشن کلیر شي social behavior تاسو ډیفاین کولای شو set of interactions among the individual of same species. Social behavior په اردو کې ته موږ وایو معاشرتي رویه سوشل بیهیویر ویل کېږي چې کوم انیملز دي ته دو خپل مابین کې د یو بل سره څنګه رویه دي د یو بل سره څنګه سلوک او برتاو دی دې ته لیکيږي سوشل بیهیویر ها دلته کې چې په دې برانچ کې موږ ډسکشن کوو نو موږ سپیشلی په هیومن انسانانو په مچو او په میګو
چې کوم سوشل بیهیویر دی پاغي کوم. ها نو کوم وګورو کوم چې ما دلته منشن کړلی هیومن بیز او اینډز دې ته ویل کېږي موست هایلی سوشل. دا هغه انیملز دي چې په دوی کې د سوشل بیهیویر انتهایی فعاله دي او د دې وجه دا ده چې دا انیملز دي دا ټایټ کالونیز جوړوي، یعنی یو فیملی غونډه جوړوي په هغې کې اوسېږي او په هغې فیملی کې د دوی خپل کرداري چې هغې ته د دوی سوشل بیهیویر ویل کېږي. ځکه مثال په طور د انسانانو خبره کوم، نو انسانان چې دي د دوی خپل یو فیملی پیرنټس پکې دغرنګې بچي پکې آفسپرینګز او د هر ممبر خپل خپل کردار دی. دغرنګې هغوی یو خاص کار کوي، سلام مشوره وله کوي، د یو بل مدد کوي. دا ټول د دوی سوشل بیهیویر دي. دغرنګې که چېرته موږ خبره وکړو د مچو او د میږو، نو په مچو او میږو کې هم دغه معاشرتي رویې موجودې دي. هغو هم په یو ډېر ارګنایز طریقه سره خاص ټاسک چې کوم دی هغه کوي. مثال په طور موږ د بیس خبره کوو د مچو. نو که موږ مچو ته وګورو د مچو ډېر ښکلي سوشل بیهیویر دي، ډېر زیات انټرسټینګ دي. په مچو کې څه مچۍ دي چې هغې ته ویل کېږي ورکرز. د ورکرز دا کاري چې کوم مچۍ چې دي دوی ځان کوم کالوني یو فیملی غونته جوړه کړي، یو خاص ایریا کې ځان چې دی هغه لیمیټ کړی. د دغې کالونیز دپاره په دې مچو کې څه مچۍ داسې چې هغې دپاره نیکټر راوړي، نو هغې ته ویل کېږي ورکرز. دغرنګې په دې مچو کې څه مچۍ داسې دي چې هغه صرف بچي راوړي، د هغو کار دغه هغې ته ویل کېږي کوینز. ها او دین علاوه په مچو کې سولجر هم دي. سولجر کار دی چې کم کالونیز چې مچو جوړه کړله د هغې حفاظت وکړي. دغرنګې دا داسې نظام په میږو کې هم موجود دی. میږي چې کوم دي په هغو کې هم ورکر دي. اکثر چې موږ بهر ګرځو او که میږي موږ اینو نو دا عموما ورکر میږي دي چې کوم د خپل کور چې کوم فیملی دی د هغې لپاره خوراک وړي. نو دې ته ویل کېږي سوشل بیهیویرز. نو په سوشل بایولوجي کې موږ د جاندارو سپیشلی چې کوم موست هایلی سوشل انیملز دي د هغو چې کوم ارګنایز اوسېده دي، دغه رنګې د هغوی چې کوم یو بل سره مدد دی، د هغوی چې یو بل سره مطلب کوآپریشن کوي، دا ټول چې کوم دي دا موږ په سوشل بایولوجي کې ډسکس کوو. نو په دې لیکچر کې برانچز آف بایولوجي ختم شو. انشاءالله را روان لیکچرز کې به چې کوم مخکې ټاپکس دي هغه کنټینیو کوو. السلام علیکم.